او د ګېډې غله د ټګې تسبو د لاس کاږه کړه د ګېډې غله د ټګې تسبو د لاس کاږه کړه ریاکار پیره په کوزه کې پیریان مه لوبوه او ای د باغبان په نامه زاغه د دې باغه تخته ای د باغبان په نامه زاغه د دې باغه تخته زما د ګل ګل پښتونخوا بلبلان مه لوبوه په منګه لاس ټپوي ځان له پکې لار وباسي په منګه لاس ټپوي ځان له پکې لار وباسي دا سړی څومره په هنر کې کار وباسي دا یو ایمان دی خو په دویه تقسیم کړی د صیب بت ته هم سر ټټوي خدای ته استغفار وباسي جامو کې هم دوه رنګه تجربې پټې دي د یو لستون نه اعتبار او بل نه مار وباسي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو کتونکو شاهد خان شاهد موجود مجی پرشک کې د یو شاعر پسنګ کې ناست ما ضروری رشکوال ددنه با شعرونه مورو راځي زموږ سره اوسي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یو خیر دی جی تاسو څنګه خیر دی شکر شاعران خو مختلف حالاتو نه ډګر یو خورو شاعران شي جی شمس ته مې ورځ یم تاسو د سنه متاثر شي نه غوي د ستیتوب نه وینم مم زتی دی داغه شاعري مې جوړېدل نو ټوله ستی وا جی ستاسو د شاعري د صد قبل ده ډیره مننه شاهد خان صاحب اول خو ستاسو د دې دونه تکلیف او چې دونه مو منګه وکدرولو او د شاعرانو قدر مو کو د هغې احساسات مو په سکرین باندې راوستو ستاسو ډیره یو جهان مننه سره د دونه ملګرو د روس په دې اخیرني وخت کې تاسو دونه مصروفیاتو باوجود موږ ته رالې زموږ د غریب خانې ته او زموږ د غمات ګوټ شعرونه ریکارډ کوي داسې ده که نه چې شاعري خو لکه څوک څه مقصد دپاره کوي څوک میني او څوک خو مینتوب هم داسې اکثر شاعر په مور پلار دنیا او غریب او ولس د معاشرې عکاسي کوي نو زما شاعري تقریبا چې کم دی نو د عام ولس دپاره ده او چې کم ستونزې دي په وطن کې کم حالات دي زما په خیال چې په دې ده او داسې مینه محبت مونږ کې کړم ده نو احساس پسند سره مو کړې ده او هر عزیز ورور بهي سره هر پښتون سره مسلمان سره مو مینه کړې ده او همدغه محبت په وړاندې بوځو همدغه محبت په شعرونو شاعرانو کې شاعرۍ کې نغاړو او خپلو ملګرو ته پښتنو ته ډالۍ کوو بس په دغه زمونږ شاعري ده جي اوس به څه شریک کوئ موږ سره نو که ستاسو خوښه نو یو غزل به در سره شریک کړم وایه جي ښه جي غزل دی جي لکه سړیکه د پرهر د پاسه ګرځي لکه سړیکه د پرهر د پاسه ګرځي داسې ستا یاد مې ځیګر د پاسه ګرځي او غریبي مې لکه خس ولي راولي غریبي مې لکه خس ولي راولي لکه زګ د بحروبر د پاسه ګرځي او د حالاتو په قفس یم بندي شوی د حالاتو په قفس یم بندي شوی ارمانونه مې د ور د پاسه ګرځي او زه به هم لکه غنم پکې دلیږم زه به هم لکه غنم پکې دلیږم چې میچن مې برابر د پاسه ګرځي او غماس کله ما پرېږدي دا ستا دیدن ته غماس کله ما پرېږدي دا ستا دیدن ته لکه ګرد مې د نظر د پاسه ګرځي او د ستم لمبو د وسم ویلې کېږم شاعر صاحب د ستم لمبو د وسم ویلې کېږم لکه اور چې د سره زر د پاسه ګرځي او تجلی د سپین مخ داسې خپریږي تجلی د سپین مخ داسې خپریږي پلوشې لکه د نمر د پاسه ګرځي او یوه ورځ به شم د تورو خاورو لاندې یوه ورځ به شم د تورو خاورو لاندې چې مرګې ته د سر د پاسه ګرځي او د شیرونو شهزادګۍ د رشکواله د شیرونو شهزادګۍ د رشکواله سنگار کړي له هنر د پاسه ګرځي نور به څه وایي خو بل به خپلو تاسو درنو خدمت کې او بل غزل دغه کم ډالۍ کړمه شعر دی چې په منګه لاس ټپوي ځان له پکې لار وباسي په منګه لاس ټپوي ځان له پکې لار وباسي دا سړی
څومره په هنر کې کار وباسي په منګه لاس ټپوي ځان له پکې لار وباسي دا سړی څومره په هنر کې کار وباسي اوس په جامو کې هم دوه رنګه تجربې پټې دي اوس په جامو کې هم دوه رنګه تجربې پټې دي د یو لستون نه اعتبار او بل نه مار وباسي مننه او دا سړی ګوره غرض دومره تیز نظر کړو چې دا سړی ګوره غرض دومره تیز نظر کړو چې توره تیاره کې هم د ستنې سم کې تار وباسي مننه او الله دې معاف کړي د جنت پتلو یا نه یم خپه الله دې معاف کړي د جنت پتلو یا نه یم خپه خو دې په یو سره د بلها زړونو ازار وباسي مننه او په چا چې ژوند کوي د چا غېږې لذي به یو ځل په چا چې ژوند کوي د چا غېږې لذي به یو ځل دا سړی هم د هغې ځمکې کوکنار وباسي مننه او پلار له پکار نه دي چې زوی د کور وباسي خو پلار له پکار نه دي چې زوی له کور وباسي خو دا قیامت نه دی چې زوی ولګي پلار وباسي مننه او پلار له پکار نه دي چې زوی له کور وباسي خو دا قیامت نه دی چې زوی ولګي پلار وباسي او څومره ډاډه دي خان ته یو خوار ته بل شان ګوري څومره ډاډه دي خوار ته یو خان ته بل شان ګوري چې دا عادت به د خپل ځان کله سرکار وباسي او دا یو ایمان دی خو په دوه تقسیم کړی دی صاحب دا یو ایمان دی خو په دوه تقسیم کړی دی صاحب بت ته هم سر ټټوي خدای ته استغفار وباسي مننه او سپیره خزان می چمن داسې ریجولې دی چې سپیره خزان می چمن داسې ریجولې دی چې یقین مې نشي چې ګلونه په بهار وباسي او چې څه کري هغه بری بي دا متل شوی دی چې څه کري هغه بری بي دا متل شوی دی ممکن نه ده چې وربشو نه جوار وباسي او غماس ته وایه رشکوال دومره بې پته نه دی غماس ته وایه رشکوال دومره بې پته نه دی قسم په خدای که مې د زړه د کوره یار وباسي قسم په خدای که مې د زړه د کوره یار وباسي ډېره مننه جي ښه جي دا یو غزل دی د زړه په وینو خودغرضه یاران مه لوبوه د زړه په وینو خودغرضه یاران مه لوبوه اخر به ټک درکې اعتبار کې ماران مه لوبوه او ستا خو منلی شي پیسه لرې طاقت لرې خو ستا خو منلی شي پیسه لرې طاقت لرې خو د کلي خانه دا خواران غریبان مه لوبوه او ښکلی کردار ولوبوه د ځان او قام دپاره ښکلی کردار ولوبوه د ځان او قام لپاره مړه دا څه کوي چرګان مړه ځان مه لوبوه او خپل انسان یې لږ ریوان کې خو نظر ته وکړه خپل انسان یې لږ ریوان کې ته نظر خو وکړه انسانان نه لوبوي چرې انسان مه لوبوه او ښه یې منې خطرې خبرې بیا هم خپله کوي ښه یې منې خطرې خبرې بیا هم خپله کوي په خپل د خپل ضمیر پاینه کې شیطان مه لوبوه او د ګېډې غله د ټګې تسبو د لاس کاږه کړه د ګېډې غله د ټګې تسبو د لاس کاږه کړه ریاکار پیره په کوزه کې پیریان مه لوبوه او ای د باغبان په نامه زاغه د دې باغه تخته ای د باغبان په نامه زاغه د دې باغه تخته زما د ګل ګل پښتونخوا بلبلان مه لوبوه او په زړونو راج کوم د مینې ریالونه ویشم په زړونو راج کوم د مینې ریالونه ویشم شاعر سړی یم په ډالر می ایمان مه لوبوه او دغه یو سوال د رشکوال ومنه لویه خدایه دغه یو سوال د رشکوال ومنه لویه خدایه د چا په خپو کې پښتانه شاعران مه لوبوه ډېره مننه د چا د لاسه ژوند چې په انګار کو لګیا یو د چا د لاسه ژوند چې په انګار کو لګیا یو موږ بیا بیا په هغو ښکلو اعتبار کو لګیا یو او سجده کوو پیسې له او له خدایه بغاوت کړو
سجده کوو پیسې له او له خدایه بغاوت کړو کعبه کې هم شیطان سره اقرار کوو لګیا یو او موږ غلا کوو اکثر د انسانانو نه پرده کې موږ غلا کوو اکثر د انسانانو نه پرده کې د خدای په وړاندې ښه ډاډه خپل کار کوو لګیا یو او له صبره مو توبه ده موږ په ضد ایمان راوړی له صبره مو توبه ده موږ په ضد ایمان راوړی موږ شر کوو یا شر له انتشار کوو لګیا یو او د چا نه چې د قام د وینو زه اوبونې راخیږي د چا نه چې د قام د وینو زه اوبونې راخیږي د داسې خلکو ډېر دارومدار کوو لګیا یو او په زهرو مردکو نشو مخپله باختاله کړو په زهرو مردکو نشو مخپله باختاله کړو او مونږ ګل شو کوو قتل د ګلزار کوو لګیا یو او تمام شپه د نورو انسانانو وزار اخلو تمام شپه د نورو انسانانو وزار اخلو او د ورځې چې څوک وینو استغفار کوو لګیا یو او په هغه او په دې دیوال لختي پوله او پټي په هغه او په دې دیوال لختي پوله او پټي د تره تربور په سر باندې گزار کوو لګیا یو او په 240 باندې مو جنگ د رشکواله په 240 باندې مو جنگ د رشکواله په یو خبره 2 ځله تکرار کوو لګیا یو ډېره مننه قدرمنو ټیم هم بې وخته دی داسې بې وخته ټیم کې موږ رالو موږ چېرته په سفر شمس رابطه وکړه نو موږ ویدرلو اکثر که شاعران وګوري نو د حالاتو نه متاثر شي او شاعرۍ طرف ته راشي بیا شاعران د ادب سره تعلق لري او په دغه الفاظو کې د معاشرې عکاسي ستاسو مخې ته ایږدي اوس ځینې شاعران پکې میخکي او نتکۍ او بنګړي ځینې شاعرو سوچ فکر جوور وي د هغې په شعر به هم عام سړی نه پوهېږي ځکه چې د هغې نښې رساوي ګزار رسا کوي شمس وخت مخکې راته وي په جعلي پیرانو مې عکاسي کړې ده چې کله رالم نو کتاب هم ته پیر وړی نو ما ورته کتاب څه شوی د جومات یو مولا وړی نو ما زه د هغې کار و درنه یوړو اوس هم وایي چې د مولا سره پروت دی راغلی که نه نو د دو شعرونه هم تاسو ته کېښودل دغه د معاشرې عکاسي وه ټیم هم بې وخته دی دې سره اجازت غواړو د الله په امان